अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैफ़ यकूनु लिल मुश्रिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिहि इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तक़ामू लकुम फस्तक़ीमू लहुम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। कैफ़ व इन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मा युरदूनकुम बिअफ़वाहिहिम व तअबा क़ुलूबुहुम व अक्सरुहुम फ़ासिक़ून। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ला यरक़ुबून फ़ी मुअमिनिन इल्ला वला ज़िम्मा व उलाइका हुमुल मुअतदून। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतउज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन व नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। व इन नकसू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम व तअनू फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ़्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। सूरह तौबा लसम सिपारा वम नंबर आयत दे। द दې ځای نه به اوس د څلورو شبهاتو جوابونه بیانوي انشاءالله، او هغه شبهات متعلق دي د سره د قتال سره. چا به دا شبه کوله چېره جنگ نه دی پکار، دې مشرکانو سره خو زمونږ اګریمنټ شوی دی، وعده شوې ده، نو بیا ولې موږ لږ دوی سره جنگ کوو؟ نو جنگ کول ورسره نه دي پکار. نو د هغې جواب بیانوي. هم په دې طرز باندې به انشاءالله تعالی څلور شبې راځي او د څلورو نه به په خپل خپل ځای باندې جواب بیانو. دې ته ویل کېږي رفع الشبهات لموانع القتال. هغه شبهات چې د موانعو د قتال لپاره دي، نو د هغې جوابونه، یعنی رفع کول او دفع کول د شبهاتو. کم شبهات؟ هغه شبهات چې هغه موانع دي د قتال، چې هغه موانع دي د قتال لپاره. لومبای شبه د دې دا و، دا لومبای شبه چې بیانېږي چې یاره جنگ ته خو ضرورت نشته دی، جهاد د هیڅ ضرورت ځکه نشته دی چې زمونږ او د کافرانو په مابین کې یو اګریمنټ شوی دی، یو وعده شوې ده. نو الله جل جلاله فرمایي چې دغه وعدې له کوم اعتبار دی دا دی چې وایي وعده خو هغه چې ستا مخاطب هم په هغې باندې ټینګ پاتې شوی. دا وعده خدای ماته کړې ده. بنو بکر ولګېده او په بنو خزاعه باندې چې کوم دی نو حمله وکړه او هغوی ته یې نقصان ورسو.
نو چې کله وعده ماته کړه نو سره وعدې لحاظ دی پرېښودو. نو دی آیت کې الله تعالی دک خبره ذکر کوي ښه کیف یکون للمشرکین کیف سرنگی یکونو شبل المشرکین د پار د مشرکان عهد ایفاء عهد پورا کول د وادي کیف یکون للمشرکین ایفاء عهد سرنگی بشیر پار د کافرانو پورا کول د وادي. نو دا کوي په استفهام دی او استفهام کله کله متضمن وي معنا د نفي لره. نو دلته کې دا کوي په معنا د نفي سره واخله کیف یکونو لا یکونو نکیږي د پاره د مشرکانو عهد پورا کول د وعده. پوه شئ پیوسو ماوی استفهام کله متضمن وي معنا د سلره د نفي لره. نو دلته کې دا کوي په استفهام دی خود متضمن د معنا د نفي لره. نو ترجمه به داسې کو کیف یکونو لا یکونو نگیگی للمشرکین د پار د مشرکانو عهد ایفاء عهد پورا کول د وعده عند الله پنځ د الله تعالی باندې وعند رسوله او پنځ د رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم. نگیگی د مشرکانو د پار پورا کول د وعده د الله او د پیغمبر پنځ باندې الا الذين مگر کسان عاهدتم چې تاسو سره وعده کړی ده د دینه مراد بنو کنانه بنو زمره او بنو مدلج دي ښه دا خلک دي چې د خپل وعده باندې سيو او نه میاشتې ټیم په کې لا باقیو او دغه وخت پورې دی په وعده کې څه قسمه کمې کوته نه کړي. الا الذين مگر کسان عاهدتم چې تاسو وعده کړی د غي سره عند المسجد الحرام بخوا د مسجد حرام کې فمستقاموا کچره دی ټینګ پاتې شو لکم استاو د پاره په دې معاملې باندې فاستقیموا نو تاسو ټینګواله او کوي برابرواله پورواله او کوي د دې د پاره فمستقاموا ای فما داموا فمستقاموا فإن استقاموا دا ما په معنا د ان شرطیه سره دی او کله کله ما په معنا د مادامو سرم راځي ښه ما په معنا د مادامو سرم کله راځي لکه یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما ترکت فیکم امرین تاسو کې مې دوه کارونه پرې خودل لا ترکت فیکم امرین لن تضلوا هرگز به تاسو گمراه نشئ ما تمسکتم ای ما دامو در سوچ تاسو همیشه تمسکتم چې منګولې مو لګولي په دې باندې یو د الله کتاب دی یو حدیث دی د دمانه مراد چې کوم دین سره ما دامو په معنا باندې مرضی نو داسې ویل شي فما دامو در سوچ دی همیشه استقامو ټینګ پاتې شي لکم ستاسو لپاره په دې معامله باندې نو فاستقیموا تاسو ټینګواله او کوي لهم د دې لپاره ان الله بیشک الله تعالی او سو کوئی دا فما کی دا ما د ان په معنا باندې د استفهام دغه دا شرط دی فین استقاموا کچره دې ټینګ پاتې شو لکم ستاسو لپاره نو فاستقیموا لهم تاسو ټینګواله او کوي د دې لپاره کدی د وادي لحاظ وساتن تاسو سره مساتئ زګه دا تقوا د امور نه دي وعده پورا کول دا د متقی صفت دی ان الله بیشک الله تعالی چې دی يحب المتقین من کید متقیان سلام د الله مینا د الله محبت دا ټول د متقیان سره دی. کیف و ان یظهروا علیکم دا کیف بیا استفهام دی هغه خبر ذکر کړي کیف یکون للمشرکین عهد وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا عبارت راکوس کی دلتا دی کیف سر آغا دا آیت دا سر عبارتو لگوی کیف یکون للمشرکین عهد دا سرو لگو
سرنګ بشیر پار د مشرکان وعده سرنګ بشیر مشرکان د پار پورا کول د وعده و ان یظهروا کچردی غالب شي علیکم بتا سبانی لا يرقبوا دی انتظار نه کوي فیکم بتا سو کی الا د قرابت ولا ذمه او نه د وعده دی ګور نه د وعده خیال ساتي نه د رشتې خیال ساتي کافر ک کلم بتا سبانی غالب شو نو دی په تاسو باندې حمله کوي الله وی داسې خلکو سره به ته څه قسمه د وعدې لحاظ وساتي چې هغه په تمه د موقع باندې ناست دی چې کله موقع وموندل او په تا باندې غالب شو نو راضي به در باندې دا وخت کې دی بیا دا نه وایي چې دا مې رور دی دا مې عزیز دی دا مې خپل دی دا مې رشته دار دی دغه وخت کې دی نه وایي چې ما سره وعده شوې ده دی خو بیا نه د رشتې خیال ساتي نه د وعدې خیال ساتي نو داسې خلکو سره څه وعده کوي د وعدې لحاظ خو به د هغه چا ساتي چې کم از کم د عزیز ولی خیال ساتي د رور ولی خیال ساتي د خپل ولی خیال ساتي د اسلامي رشتې خیال ساتي نو چې د دې اړو خیال نه ساتي داسې خلکو سره به څه واده وکړي څه به سره په واده باندې ټینګ پاتې شي اوس پوه شوئ کیف و ان یظهروا کیف یکون للمشرکین عهد څرنګه به شي لپاره د مشرکانو وعده و ان یظهروا که چېرې دی غالب شو و ان یظهروا کدی ضرور شو غالب شو علیکم بتا سبانی لا يرقبوا دی انتظار نه کوي فیکم په بارس تاسو کې الا د رشتہ دارای ال په معنا د رشتہ دارای سره دی ولا ذمه او نه د وادي دا ټیم کې دی بیا نه وادي ته ګوري نه رشتې ته ګوري خو بس عمله کوي نو دا سړی نه سواړي دا سړی سره تعلق ساتل دا هم ناروا دي يرضونكم دی خوشاله کوي تاسو لرا بافواههم بکلامهم الحسن په خپل خبرو سره يرجي او يرجي مونږ تاسو لپاره لال کړی مې او تاسو حکم کوي خپل خبرې خو به تا کوي پوهیږئ کنه يرضونكم خوشاله کوي تاسو لرا بافواههم په خلو د دی باندې په خلی به ډېرې خوږې خبرې کوي ښایسته خبرې به کوي ودابا انکار کړی دی قلوبهم لونه د دی خړونه دننه نه دي ډېر ګنده دي ګنده یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو وخت به داسې راشي څه خلک به پیدا شي السنتهم احلى من السکر وقلوبهم كقلوب الذئاب د دې جبې چې کوم دین دا به د خوږې نم ډېر زیاتې خوږې وي سکر په معنا د خوږوالي چینای ته وایو مټیای ته وایي چې کوم شي کې خوږی هغې ته وایي لونه خو جبې به ډېره زیاته خوږی تا د بپاره خبره باندې سینه ډبوي او جیجي به ته کوي خو دن نړه کدي ولا وکتېدل زړه به د شرمخانو په شانتي پوهېږئ که نه بعضې خلکو ظاهر ډېر ښایسته جوړ کړی ظاهري شکل د چې ولته ګورې بنده پې ډېر اعتماد هم کوي هر څه کوي خو دننه زړه یې ګوره ډېر بربادي ښه او یاد لرئ د انسان د خیر معامله د شر معامله د دې دارومدار په زړه باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله چې د انسان په دې زړه کې د غوښې یو ټوکړه ده چې کله هغه صحیح وي ټول اندامونه به صحیح وي چې هغه بیکاره شي ټول اندامونه به ګډوډ شي الا وهي القلب خبردار ګور د هغې نه مراد زړه دی د هغې نه مراد زړه دی د هغې نه مراد زړه دی درې پیرې دا خبره وکړه هغه زړه دی هغه زړه دی او هغه زړه دی نو زما محترمو الله تعالی دې زمونږ ستاسو زړونه سم کړي ښه زړه چې سم شي د بدن ټول اندامونه سم شي ځکه دا زړه د انسان بادشاه دی بادشاه نو ګوره د یو ملک بادشاه چې سمین رعیت اکه شان چلیږي چا څنګه وایي دغه شان چې د انسان زړه پاک وي د ژبه به پاک وي د سترګې به پاکي د غوږونه به سمي او چې د انسان زړه چې کوم دی نه ګنده شه که نه د سترګې به بیا بدنظري کوي د لاسونه به ګناه پلځي د غوږونه به د ګناه اورېدل کوي د هر حرکت به بیا ګناه پلځي دا ټولې فیصلې د زړه نه کېږي خبره باندې پوه شوئ الله تعالی دې زمونږ ستاسو زړونه سم کړي ښه او د زړه باندې محنت کول د انسان زړه چې سم شي ارادي سم شي نیتونه سم شي
په لږ عمل کې ول الله بیا ډېر لوی خیر او برکت واچي او چې زړه دې برباد وکنه هر صبر برباد وي پوه شئ په جواب باندې نه کېږي او سړی په جواب ډېرې خوږې خبرې وکړي پوهېږئ په میدان کې غوړ سړی ښکلې خبرې کوي او خلک ځان ته مایله کوي خو دننه د زړه معامله ده الله به ړته ګوري ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله د چا شکلونو ته نه ګوري د چا مالونو ته نه ګوري الله د خلکو زړونو ته ګوري چې زړه څه وي د زړه فیصلې سره زما محترم ورله به سمول غواړي ښه چې زمونږ زړه د الله نه یریدونکی زمونږ په زړه کې د الله خشیت وي د الله یری او په زړه کې چې د الله یره پیدا شي ټول اندامونه به سم وي الله تعالی دې زمونږ ستاسو ټولو زړونه سم کړي نو ویې فرمایل یردونکم خوشحاله کوي تاسو لره بافواههم په خولو د دوی باندې او زړه د سمېدو دپاره یو علاج ذکر د الله تعالی دی ښه ذکر د الله دی تاسو ګورئ حدیثو کې راځي وی نبی علیہ السلام فرمایي په هر څیز باندې یو زنګ راشي او چې کله په یو څیز باندې زنګ راشي نه بیا کرنټ نه ورکوي کار نه کوي تاسو ګورئ که نه دا بیټري چې بیټري دې ته یو پی ایس لګېدلی خو کله کله دا کرنټ پرېږدي بیا کرنټ نه ورکوي نو بیا خلک دي نه چې کوم دی نه هغه هوکونه غونته کې کولاو کړي هغه کلیپونه او هغه د بیټرۍ هغه کومې اوسپنې غونته دوه چې راوتي نو هغه کله په داسې وې مخې په اوسپنه باندې یا پر اکمال باندې صفای کړي نو چې بیا ورته تار ورولي نو بیا هغه کرنټ ورکوي کار کوي دغه شان دی په کومه اوسپنه چې زنګ راشي نه بېکاره شي نو نبی علیہ السلام وفرمایل په زړه باندې هم زنګ راځي د انسان په زړه باندې هم زنګ راځي د ګناهونو د نوست د وجې د بد نظرۍ د وجې د غلطو خبرو د ګانو بجانو د اورېدلو د وجې د انسان په دې زړه باندې هم چې کوم دی نو څه راځي زنګ راځي خو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د هر څیز دپاره یو سیکل وي د هر څیز دپاره یو صفا کوونکی رګمال وي او د زړه دپاره رګمال چې کوم دی هغه ذکر د الله دی ښه نو ځان سره ذکر کوئ لا اله الا الله وایي درود شریف وایي استغفار وایي استغفار خو دې وخت کې ډېر زیات پکار دی ډېر پکار دی چې څومره امت کې ډېر استغفار یې دومره بې برکت وي او دارنګې چې کوم دی نو درېیمه کلمه سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم دا ځان سره ډېر وایي نو د دې برکت بدایي چې په زړه باندې به زنګ نه راځي بېکاره کېږي به نه او چې کله په زړه باندې زنګ راشي بیا نه مونځ ته کابو کېږي نه تلاوت ته کابو کېږي نه بل نیک کار ته او زړه چې څومره نوراني وي دومره دې ځان ته اعمال لا کاږي عملونه دې طرف ته راځي عملونه ته جذبه پیدا کېږي نو مهرباني به دایي چې موږ تاسو به ګوره دا خپل زړه صفا کوو او زړه صفا کېږي په څه باندې په الله ویلو باندې د الله په ذکر باندې په نیکو اعمالو باندې په قرآن شریف باندې په دې باندې الا بذکر الله تطمئن القلوب الا بذکر الله تطمئن القلوب د الله تعالی په ذکر سره دی ورونو ته اطمینان راځي رڼا راځي سرور راځي الله دې مال او تاسو ټول د ذکر کولو توفیق راکړي ځان سره به ډېر ذکر کوو ښه هر وخت ځان سره ذکر کوئ تلاوت کوئ چې اوزګاري کوي بس تسبیح لاس کې ساتئ الله یادوئ دا تسبیح د فرایض او واجباتو نه دي خدا بنده غ ذکر طرف ته مایله کوي پوهېږئ که نه د هر څیز دپاره یو آلی چې تا هغې طرف ته بیایي که نه نو دا کشان چې را تسبیح په لاس کې دا تا ذکر طرف ته زموږ استادانو به فرمایل وی دا تسبیح مذکرې دي بنده د ذکر یاد کی کله کله بنده جیب ته لاس ورکتی کی او ما خو نن تسبیحات نه وي جیب نه زر تسبیح راوالي لګیا شي نو ځان سره ساتئ ښه نو وی فرمایل یردونکم دی خوشحالی تاسو لرا بافواههم بخلو د دی بانی وتابا انکار کړی دی قلوبهم لرو د دی واکثرهم زیاد د دینا فاسقون فاسقان دی الله وی اکثر په دې کافرانو کې داسې دي چې فاسقان دي انو چا سوال وکړ طالبانو سوالدار چې کافر خو هر یو چې د نافاسق دی نو بس داسې به الله ویلي وکلهم فاسقون دی ټول فاسقان دي دا اکثر یې ولې ووي کافران چې کافر دی نو فاسق خو خود دی فسق خو ادنا درجه د کفر نه نو چې الله تعالی وایي دا ټول اکثر دی کې فاسقان دي کافرانو کې نو له کافرانو کې هم بعضې ښه خلک شته هغې جواب د هغې یو جواب دا دی چې دلته کې الله تعالی د وعدې خبره بیانوي د وعدې ماتولو خبره بیانوي
نو په کافرانو کې اکثر داسې و چې واده ماتوله او بعضې داسې و چې هغوی کافرانو خو واده شکني نه کوله، واده نه ماتوله. نو ځکه الله تعالی تعبیر په اکثرهم سره وکړو. او دویم جواب دی نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ترجمان القرآن عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دی. دویم جواب دی نه ابن عباس صاحب کړی دی رضی الله تعالی عنہ. او د دې جواب دا بالکل حرف اخر وي، ځکه دته الله تعالی په قرآن کې ډېر لوی پوهه ورکړې ده، ډېر لوی فهم ورته الله تعالی ورکړی دی، ډېر لوی مهارت ورته الله تعالی قرآن مجید کې ورکړی دی. زمونږ کلي کې وجی صاحب د عمرې له تللی اوس د مخکې ورځو کې، نو ما ته یې بله وی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روضې له چې لاړم د هغې قبر مبارک له او ودرېدم، انو ورته مې ووي چې یاره جي تاسو ته الله تعالی قرآن کې ډېر لوی شان درکړی دی. او وی ته مې ورته یاد کړي چې زمونږ استاد چې موږ د قرآن وایي که رمضان کې راته وایي که دا شانکال کې راته وایي، نو ستاسو خبره موږ د ډېره ذکر کوي او دا خبره کوي چې هغوی هغه تفسیر او ترجمه دا حد اخر دی. پوهېږئ؟ او بیا مې په ستاسو سلام پیش ما الله تعالی دې تا خوشحاله کړي. نو مقصد د خبرې دا دی چې ابن عباس رضی الله عنه د خو نبي علیه السلام دعا کړې وه، نو هغه جواب کوي چې دا اکثرهم یې ځکه ووي چې بعضې کافران داسې وو چې هغه بیا مسلمانان شو. همدغه کافرانو کې دغه ټیم کې چې نزول د دې آیت کېده نو هغوی کافرانو، خو وروستو د هغوی په تقدیر کې الله اسلام لیکلی و، نو ځکه الله تعالی کلهم ونه وي اکثرهم یې ووي. پوه شوئ پې؟ دا دوه جوابونه یاد لرئ. اوس الله تعالی علت بیانوي د دې خبرې چې دا دوی وعدې ولې ماتوي، دا دوی ولې وعدې ماتوي. نو ویې فرمایل اشتروا بآیات الله، اشتروا دی اخلی بآیاتونو د الله تعالی باندې ثمنا قلیلا عوض لږ د دنیا، د الله تعالی آیاتونو سره مذاق یې کوي، په هغې باندې د دنیا کړي کوډي اخلي، د دنیا په هغه لساتو روپو باندې چې کوم دی نو هغه خپلې فیصلې بدلوي را بدلوي، د شریعت فیصلې ته غاړه نه ږدي او د غیرو فیصلې ته غاړه ږدي. انو یو فصدو دی بند شوي دي عن سبیله د لارې د الله تعالی نه. دا صد د یصد باب لازمیم راځي او متعدیم راځي، لازمیم راځي او متعدیم راځي. انو چې کله دلته به معنا لازمی کو فصدو دی بند شوي دي عن سبیله د لارې د الله تعالی نه، انهم یقینا سا ډېر بد دی ما څه کانو چې دوی یعملون عمل کوونکي. ورپسې لا يرقبون دی لحاظ نه ساتي، لا يرقبون دی لحاظ نه کوي فی مؤمن په باره د یو مؤمن کې الا د رشتې ولا ذمة نه د وعدې. واولئک او دا خلک هم المعتدون هم دی تجاوز کوونکي دي د حد نه. واولئک او دا خلک هم المعتدون هم دی زیاتې کوي تجاوز کوي د حد نه. ورپسې فإن تابو کشر دی توبه وباسله د کفر نه، واقاموا الصلاة او دی قائم کو مونځ لره، وآتوا الزکات او دی ورکه زکات لره. تاسو ګورئ که نه پرونم الله تعالی چې کله د کافرانو د قتل خبره ذکر کولو نه الله تعالی سووي فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، مشرک چې کوم ځای کې مومن وجنئ، وخذوهم وینیسئ، واحصروهم بندې کوئ، کښېنئ ورته په هره لاره باندې. پوهېږئ؟ ورپسې وایي فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، که چېرې دوی توبه وباسله اقامت د مونځ یې وکړو دارنګې زکات یې ورکړو نو فخلوا سبیلهم بیا ورته څه مه وایي. پوهېږئ؟ او نن هم دا خبره ذکر کوي نن چې دا کافران دي دی دا کوي دا کوي، خو الله وایي فإن تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. نو ګورئ د ایمان په علامو کې د ټولو نه لویه علامه دا مونځ دی، ښه لویه علامه مونځ دی. چې یو سړی مونځ کوي بس ده ته به ته مؤمن وایي، او چې مونځ نه کوي نو بس بیا نعوذ بالله. صحابه کرام وایي چې زمونږ په زمانه کې به یو سړی مونځ کوو هغه ته به بس مسلمان او مؤمن وي، او چې مونځ به یې نه کوو هغه ته به مونږ بیا کافر وي، منافق به ورته وي. لکه مسلمان او مونځ پرېښودل دا نه جمع کېدل. دا خو نن زمانه کې د خلکو الله هوش راولي، خلک داسې شګه نه چې ویم نه. ګوره به الله ځان ته ښه نسبتونه به کوي او ښه غټ غټ خلک او افسران ځان ته وایي او عهدیداران ځان ته وایي او خانه د مونځ ټیم شي پروا یې نه پروا. پوهېږئ؟ پروا نه کوي چېره الله پاک به زما نه تپوس کوي، ما نه به الله تپوس کوي دا د الله په ما باندې حکم دی دا بانګ ما ته وویلی شو، یره یې په زړه کې نه پیدا کېږي.
زما محترمو د موږ ګوره ډېر لوی امر راغلی دی، ډېر لوی امر، او د مؤمن او د کافر په مابین کې خو دغه موږ حایل دی چې یو سړی موږ نه کوي د به ته څنګه مؤمن وای، چې یو سړی موږ نه کوي د به ته څنګه مسلمان وای، یو ښځه موږ نه کوي نو څنګه مسلمانه پاتې شوه. ګوره الله تعالی چې د کافر او د مؤمن په مابین کې تمیز کوي په دوه خبرو، په ایمان دغه په صلات او زکات. نو ما سوچو که دا دواړه ذکر کړو، دا یو عبادت بدنی دی او بل عبادت مالی دی. پوهیږئ؟ نو ګوره یاد لرئ کم سړی چې موس کوي نو دی به نوافل خود کوي، دی به روجې نیسي، د دې به الله پاک خامخا یو رڼا پیدا کوي، د ګناهونو نه به بچ کېږي. او کم بنده چې زکات ورکوي نو دغه به الله تعالی د مالی دغه قربانۍ دغه پیدا کوي، دی به قرباني کوي، دی به سرسایه ورکوي، دی به ټولو واجباتو مالیو ته بیا تیاري. دغه بنیاد شو. زکات د مالی بنیاد دی او صلات چې کوم دین د بدني بنیاد دی. نو ځکه یې وفرمایل فإن تابوا که چرې دی توبه وباسله نو الله تعالی دې موږ له د صحیح مونځ کولو او د صحیح زکات ورکولو توفیق راکړي. ښه د مونځ ډېر خیال ساتئ، د مونځ ډېر خیال ساتئ، او په خپل کور کې بچو ته هم امر کوئ او کور والا ته هم امر کوئ. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله تعالی فرمایي امر کوه خپل اهل او عیال ته په مونځ باندې. نو هغه پلار به بچو ته د مونځ ویلی شي چې خو خپله پاسي که نه، چې یو پلار خپله 10 بجې پاسي نه به د زوی نه څنګه تپوس کوي، د لور نه به څنګه تپوس کوي. یو مور چې په خپله باندې چې کوم دی نو 8 بجې او 9 بجې پاسي او د سکول د ټیم له نه به څنګه بچو ته د مونځ ووایي. مونځ خو به هغه بچو ته پلار او مور ویلی شي چې په خپله باندې خو پاسي که نه. نو الله دې موږ خپله مونځ ګزار کړي او زمونږ د وجې دی الله زمونږ اولاد اهل و عیال مونځ ګزاره کړي. نو فرمایي فإخوانکم فهم اخوانکم، بیا ستاسو وروڼه دي په دین کې. ونفصل الآیات، تفصیل سره موږ بیانو آیاتونه لقوم د پاره دا قوم یعلمون چې دی پوهیږي. وإن نکثوا که چرې دی مات کړه ایمانهم ای مواثیقهم هغه وعدې د دی. وإن نکثوا که چرې دی مات کړې هغه وعدو لره من بعد عهدهم فست پوخوالي د هغې نه بخت د وعدونه وطعنو دی اعتراضونه کوي په دینکم په دین ستاسو کې، نو دی کافران دي. کله چې یو سړی د الله په دین باندې اعتراضونه کوي دا شی پکې څنګه دی او دې ته چت نه وه، که داسې وي نښه به وه، که داسې نه وي نښه به وه. نو الله تعالی وایي دا د کفر قایدین دي. نو فقاتلو جنگو کوي ائمة الکفر ها قایدینو د کفر سره، انهم یقینا دی چې دی لا ایمان لهم لا اعتبار لایمانهم، نشته دی ادبار د قسمونو د دی دپاره، لعلهم د پاره د دی ینتهونه چې دی منه شي د کفر نه کلک شي د دی سره، د دی خلکو قسمون له ادبار نشته دی. الا تقاتلون، اوس الله تعالی ترغیب ورکوي د قتال، جنگ کوئ، د کافرانو سره جهاد کوئ. اولی به نه کوئ، اسباب د جنگ موجود دي، اسباب د جنگ موجود دي، نو جنگ وسر کوئ. الا تقاتلون، الا خبردار، الا په معنا د هل لا سر دی، هل لا تقاتلون تاسو اولی جنگ نکوي قوما دی او داسې قوم سره نکسو ایمانهم چې دی مات کړي دي وعدو د دی لره، وهمو ای وقصدو، وهمو ای وقصدو او دی قصد کړی دی، اراده یې کړې ده به اخراج الرسول په ایستلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې من مکه د مکې شریفې نه، رسول پاک د مکې نه وباسلی دی. وهم دی چې دی بدؤکم دی ابتدا کړې ده د جنگ په تاسو باندې اول مرة په اول ځل باندې بالقتال، وهم بدؤکم اول مرة بالقتال، او دی ابتدا د جنگ کړې ده په تاسو باندې بالقتال، په اول ځل جنگ تاسو سره شروع کړی دی، اقدامي جنگ هم دی شروع کړی دی، رسول پاک د مکې هم دی وښکلی دی، او دارنګې چې کوم دی نو سدي وعدې هم دی ماتوي. نو ولې به سر داسې خلکو سره چې جهاد نه کوي چا سره به کوي. اتخشونهم آیا تاسو یریږئ د دوی نه فی القتال په جنګ کې؟ نو فالله احق، الله تعالی ډیر حقدار دی ان تخشوه دا چې تاسو یې روکئ د الله تعالی نه فی ترک القتال په پرېښودلو د جنګ کې. الله نه ویریږئ
د دې نه مې یریږئ د الله تعالی نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان کاملان کتاسو کې کمال ایمان وی د الله یره ځان سر ساتي د دې یره مګوي الله به بریالي کوي قاتلوهم جنگوي د دې سره يعذبهم الله عذاب ورګي دی الله تعالی سزا ورګي دی الله تعالی يعذبهم الله عذاب ورګي دی الله تعالی بأيديكم فلا سنستاسو بانی قتلا یا به قتل کی ويخزهم او رسواب کی دی لرا اسرن کې دیان به کی وینصرکم مدد بو گستاسو علیہم بمقابلتهم علیہم دا علا پا مانا دا با سر کئی پا مقابلت دے کی ویشبی او یخب کی صدور قوم مؤمنین آسینی دا قوم مومنانو نستا دشمن مانی چکالتا تا اللہ غلب در کی نو دا بنده دی سیده کی یا خوال راشی سکون ناشی نو اللہ تعالی وی زبدل غلب در کما ستا سینه با یخشی تا تبا یو رنا ملوشی تا تبا یو سکون ملوشی ويذهب او بو بزي الله تعالى غيظ قلوبهم اغسيد لندي ويتوب الله مرباني بو كلا على من باچا باندي يشاو چوي غواړي بتوفيق الايمان چې جهاد کیږي دې سربخام الله تعالی په زمکه باندې غلبه د ایمان ناوري والله عليم الله تعالی په دې حکیم حکمت وال ذات دی ورپسې زجر دی زجر بیانې په ترک د قتال تاسو لې چې کوم دینو جهاد نه کوي منافقانو ته وی ښا منافقانو تاسو لې جهاد نه کوي ام حسبتم ایتاس ګمان کړه دې ان تترکو دا چې تاسو پرې خودل شي نه الله بس تاسو ګرب کوي بل ځای راځي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه منافقانو تاسو وايي چې موږ به جنت ته داخلي کو جهاد نه کوي نه ولما يعلم الله دلته کې عالم يعلمو په معنا د يميز سره دی ولما يميز الله لا ندي جدا کړی الله تعالی الذين اغسان جاهدوا چې دی جهاد کړی دی منکم دستاسو نام دا خلکونه چې جهاد نه کړی نه دا جهاد الله د کشانم کافر مغلوب کول شي مسلمان جنډه بوچته کی خو الله په دې باندې امتحان کوي چې ورګه جهاد سو کوي او سوک نه کوي زما د دین لپاره قرباني سوک کوي او سوک نه کوي ولم يتخذوا ولما لم يتخذوا اولانی دینی ولی من دون الله ما سوا د الله تعالی ولا رسوله او د رسول الله ولا المؤمنين او د مؤمناننا ولما يعلم الله الذين لم يتخذوا من دون الله وليجة دزل دوستان اخبا بوئیگئی کنا روح المانی مانا کئی ولیجه ساته وی صاحب السر لکه بنده او ملګری بنده او ته دغه خبرې کوي راز پلان کیا تاسو زما دغه راز دی کنه دا مسله ده پوهیږئ او قایسه به معنا کوله ولیجتن ای اخباء اخلاء محبوب او دوست وته قلبی دوست والله خبير الله تعالی خبردار دی بما باسمانی تعملون چې تاسو عملونه کوي والله وی د جهاد می د دې لپاره لازم کو چې پته ولګي چې تاسو کې جهاد سو کوي او نه کوي سوک او د کافرانو سره دوسی سو کوي او انکار دي نه سو کوي د دې لپاره منځو د کشانم کولې شم چې غلبه به اسلام د ورکم او کافر به مغلوب کم الله ته خګران نه ده الله تعالی ته خګران نه ده پوه شوي بي ستاسو په هر خبره باندې الله تعالی عالم دی خبردار دی هیڅ چیز د الله تعالی د علم نه بار نشته الله ته معلوم دی نو جهاد کوي نو دا لومبه مانعو د پار د جهاد دا دی شوبه کې پیش کو الله تعالی رب د شوبه وکړه او دا غي د پاره ترغیب بیان ک جهاد دا او اسباب د جهاد په دې روکو کې بیان کړلو پوه شوي بس دا ډیر دی ښه ورپسې به اوس دویمه شوبه ذکر کوي انشاءالله ترجمه ته ګورئ کیف یکون للمشرکین نکیگی د پار د مشرکانو عهد پورا کول د وعده عند الله پنځ الله تعالی باندې و عند رسوله او پنځ رسول الله باندې الا الذين مگر کسان عهدتم چې تاسو سره وعده کړی دا عند المسجد الحرام بخوا د مسجد حرام کی فمستقاموا بس همیشه کدی ټینګ پاتې شو لکم صاود پارا فاستقیموا تاسو ټینګ پاتې شي لهم د دې لپاره ان الله بشک الله تعالی
چې دی یحب المتقین امین کوي د متقیانو سره کیف و ان یظهروا کیف یکون للمشرکین عهد سرنګي بشیر پار د مشرکانو وعده و ان یظهروا کچره دی غالب شي علیکم بتا سبحانه لا يرقبوا د انتظار نه کوي فیکم پبارستا سوکي الا ضرور ولای د رشتي ولا ذمه او ند عهدي يرضونكم دی خوشاله کی تاسو لرا بیا پوایکم بخلوص تاسو وتابا او انکار کړی دی قلوب ملون دی واکثرهم زیاد دین فاسقون فاسقان دی اشتروا دی اخلی بیاات الله دی اغسر بیتون د الله تعالی ثمنا قليلا عوض لگو فصدوا دی بنشوی دی عن سبیله دلار د الله تعالی نا انهم یقینا صادر بد ما سکانو چود یعملون عمل کونگی لا يرقبون دی لحاظ نکی فی مؤمن ببارد یو مؤمن کی الا درشت داری ولا ذمتا او ندوادی واولائک او داخلکم المعتدون هم دی تجاوز کونگی دی حدنا فإن تابو کچر دی توبو باسلد کپرنا واقام الصلاة او دی قائم کموز لرا واتو الزکاة او دی ورک زکاة لرا فإخوانکم دارون استاسو دی پی دینی پدین کی ونفصل الآیاتی تفصیل سر بیانو من آیاتون لقوم د پار دا قوم یعلمونا چه دی پویگی و انکا سوک چر دی مات که ایمانهم وادی دی من بعد غادیم پست وادو دینا و طعنو دی اعتراضون کردی دی فی دینکم پدین ستاسو کی فقاتلون دا دی سرجنگو کی احمد الکپری قائدین دا کپر سرا انهم یکنن دی چی دی لا ایمان لهم نشتر ادبار قسمون دا دی لرا لعلهم دا پار دی ینتهونا چی دی منشی علا تقاتلونا تاسو اولی جنگ نکوی قوما دی او داسی قوم سرا نکسو چی دی مات کرد دی ایمانهم قسم وادی دی وهمو دی قصد و اراده کړی دا به اخراج الرسول په استلو د پیغمبر د مکینا وهم دی چې دی بدؤکم ابتدای کړی د پتا سبانی او په جنگ سره اول مره باول زل اتخشونهم ایتاس یریږي د دینا فالله الله تعالی حق او ډیر حقدار دی ان تخشوه دا چې تیرو کې داغنا ان کنتم مؤمنین قاتلوهم جنگ وی دی سرا يعذبهم الله عذاب ورګي دی الله تعالی بأيديكم بلا سنستاسو ويخزهم او رسواب کی دی لرا وینصرکم مدد بو کی ستاسو علیہم پدیبانی ویشب صدور قوم مؤمنین یخب کی سنید قوم مؤمنانو ویذهب او بو بزی غیز قلوبهم غسید رند دی ویتوب اللہ مہربانی بو کی اللہ تعالی علی من پا اچھابانی یشاو چوی غواری واللہ علیم حکیم اللہ تعالی پو دے حکمتن والدے ام حسبتم ایتاسو گمان کردے ان تترکو دا چتاسو اپری خود لکلے شی ولما یعلم اللہ لا ندی جدا کړی الله تعالی الذين اغسان جاهدوا چې دی جهاد کړل منکم د تاسو نه ولم يتخذوا او دی ندی ولی لا من دون ندی ولی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه او رسولي ولا رسولي او ند رسول الله نه ولا المؤمنين او ند مؤمنانو نه ولیجتن د زړه دوستانو رازداران والله خبير الله تعالی خبردار دی بما باسمانی تعملون چې تاسو عملونه کوي صدق الله العظیم دا یو مسئله تپوس چا کړو چې یو زنانه عمرې لذي او هغې سره چې کوم دی نو داسې ماشوم ځي چا وړوکی دی د 4-5 کالو دی نو آیا دا د دې محرم کیدی شي او دې سره عمرې لتلی شي نو یاد لرئ د محرم د پاره شرط داري چې دی به بالغ وي که یو زنانه سره ماشوم د غیږې دی یا داسې د 4-5 کالو دی نو دا محرم نشي کیدی لہذا که دا زنانه ځان سره بوزي نو دا د لارې محرم نشي کیدی کوم ګناه چې د بغیر د محرم په سفر باندې دین اب په دې باندې راځي دا بل تپوس چا کړو چې یو زنانه دغه تپوس کوي چې زه ګایني ډاکټر یم د ماشومانو دا کوم ماشومان چې هسپتال کې کیږي د هغې ډاکټر یم نو موږ سره عموما ماشومان پیدا شي نو کله کله مړ ماشوم پیدا شي نو آیا دغه مړ ماشوم چې دله به موږ غسل ورکو او که نه نو جواب دا دی چې کله یو ماشوم د مور نه پیدا شو یو خو اسې لوتړه موتړی هغه نه پوره اندامونه ارسې برابرو د ټیم برابرو خو سای رانړو دنیا ته د مور په خېټه کې وفات شو
او مړ پیدا شو نو 2 کاره به د سره کولی شي بلکې 3 کاره به کولی شي. یو بدل نوم کې خودی شي ته وای چې مړی لسله نوم وی د قیامت پر ورځ باندې بده په دې نوم را بللی شي نو بس بنده ول یو مشهور غونته نوم کې دی محمد ول کې دی قاسم ول کې دی پوهیږي داود ول کې دی بس یو نوم په بس صرف کې دی دانه کې چې ته دغه پاسپورت جوړې یا ول سنادي کارت جوړې خو بس وای دا د نوم شو که جنای و نغیلم یو نوم کې خودی شي عائشه فاطمه میمونه یو نوم ول کې دی. دویم دار چې دی بلامبوي او غسل بوله ورکول شي او یو کپړه کې برون غختل شي دغه شرعي کفن نشته هغه 3 کپړې چې مونږ کفن وایو د نارینو د پاره 15 کپړې د زنانو هغه کفن وته نشته بس یو عامه کپړه کې برون غختل شي جنازه به نشي کوله او بس دفن بکړې شي نوم بولک دی لامبې به په یو کپړه کې بیران غاړي او بیا به دفن کې جنازه به نشي کوله. داغه ماشوم چې هغه مړ پیدا شوی دنیا ته ثانی راوړي او دا د دې خطه پوس کړي زګه په کورونو کې خدا کې ست یو ورځ نیمه راځي ته سوخ ډیره موده بعد چا کړمړ ماشوم شي او ډاکټرانو سره خو هر وخت داسې مسلې راځي نو تاسو د دین په خاطر باندې غي ته دا ترغیب ورکوي تاسو کې زموږ درس په ډاکټرانی موري دا به نرسانی موري نو چې ګوري داسې ماشوم د چا پیدا شون وته وای دل نوم کیدا او دل وای چې کوم دین وای غسل ورکا او بیا کپړه کې بند کوي دفن کوي نو تاسو ګوره هغه خپل ډیوټي بم کوي او دین بم خوروین الله تعالی به تاسو له اجر درکوي الله دې زمونږ تاسو ټول نه رضا شي. دعا وکړئ چې الله زمونږ تاسو ټول نه رضا شي. الله تعالی دې زمونږ تاسو ټول د دین کاروالي الله دې موږ د خیرونه راکړي الله دې موږ ټول شرونو نه آفتونو نه مصیبتونو نه وساتي الله دې زمونږ د درس ټول عالم د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي الله دې د هر کور د ژوند د بدلیدو ذریعہ وګرځي الله دې قرآن د برکت زمونږ او د دې د ټولو مشکلات حل کړي پریشانای مو ختم کی استقامت مو نصیب کی الله مونږ ټول د آفات او بلیات او مصیبتونو مرزونو نو ساتي الله زمونږ او د دې د ټولو په ژوند کې په صحت کې په اولاد کې خیر او برکت واچي الله چې ته په خوشحاليږي ناکار زمونږ نوالي ته به خپکیږي مونږ ټول دغه قول او د فعل او د عمل نو ساتي. ډیر بیماران دي چا پرې شرونه کړی دي چا شوګرونه دي چا بلډ پریشر دي د چا له بیماری دي الله دې ټول د کور او شفا وګرځي. اسپیټال کې کوم بیماران دي الله دې بخپل خپل باندې خپل کورون تراوري زمونږ استاسو سور رونه خويندې دوستان بیګم ماته چا ټلیفون کو یو کلی نه وکړي چې سیم خان نو غالبا چې زمونږ د درس یو زنانه ملګری وفات شوی ده الله دې ټول ته بخنه وکي الله دې ټول ته بخنه وکي د دې سبق ثواب او تمنګ بخله دې الله دې غټول امت تورسي کم حضرات چې زمونږ د درس مرګري او نو خو چې ایمان په حالت کې د دنیا نه تللی دي الله دې وته دې سبق ثواب ورسي الله تعالی دې د قبرونو د نور ډک کی او الله دې مونږه تاسو سره د خیر معاملو کی او د چا کور نشته الله دې ول خپل کور ورکی د چا اولاد نشته الله دې ول صالح اولاد ورکی د چا قرضونه دې الله دې ول قرضونه خلاص کی د چا د بچو مسلې دې الله دې دغه د بچو مسائل حل کی پریشانای دې الله ختمي کی زمونږ تاسو ټول په ژوند صحت اولاد کې دې الله خیر او برکت واچي او مونږ تاسو ټول دې الله تعالی د ظالمانو د شر نه بچ کی الله دې مونږ تاسو ټول د فاسقانو د فسق نه وساتي او الله دې مونږ ټول ته خیر راکړي الله مونږ ټول له خیر راکړي الله مونږ ټول له خیر راکړي. دعا وکړئ بیګام الله پاک باران کړی دی الله دې نورم د خیر باران وکړي الله دې قرآن د برکت نورم د خیر باران وکړي. زما رونو زما خويندو باران کوون کې او نه کوون کې الله دې مونږ باغی نیو مکلف مونږ په غختلو مکلف یو دا مونږ چې دعا غواړو کنه دا مستقل عبادت دی ادعوني ربکم الله وی خپل رب نه وغواړي زمانه وغواړي زبې د قبلوم او دعا چې دین دا مستقل عبادت ته نو مونږ به ته غواړو بیا کول او نه کول د الله په سلی دي دا سوره دعاګانې مونږ کړې دي لږ وخت کې الله دې په مونږ باندې نور باران وکي الله دغه باران کافی نه دی نورم د خیر باران وکي الله د خیر باران وکي الله د خیر باران وکي. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين.